السلام علیکم ملګرو. په دې سکرین چې دا کوم شخصیت تاسو ته ښکاري ټوله دنیا د دنه واقفه ده او پیژني. فقیه العصر او مفتی ظهرولي خان صاحب نور الله مرقده چې د زماني یو لوی فقیه، یو لوی عالم او د علماء دیوبند د سر تاج مفتی صاحب محترم د وفات نه مخکې یو څو اشعار ویلي دي د عبدالرحمن بابا نور الله مرقده. د هغه یو څو اشعار ویلي دي. انتهایی د مفتی صاحب یادګار ویډیو ده او یقینا کوم مسلمان چې واري په هغه باندې یو عجیبه کیفیت تاری کیږي او په پښتو ژبه کې ویلي دي. د مفتی صاحب محترم دا ویډیو در سره شیر کومه، یو یادګار او نایاب ویډیو ده. د مفتی صاحب دا شاعري در سره واوري، دا شعرونه در سره واوري د عبدالرحمن بابا او مخکې د ملګرو سره خامخا شریک کوي. راځي او ما د لوګونو سردار لیدل نه دی چې غریب چې پیسې ورڅخه دي خود غریبي. سبحان الله. غریب سړی هوښیار لیدل نه دی. سبحان الله. او هره ونه خپله خپله میوه نیسي او په نارنج کې مې انار لیدل نه دی. سبحان الله. الله اکبر. د مطلب دپاره هر سړی یقینا ملګرو تاسو به د مفتی صاحب دا اشعار اورېدلي. الله رب العزت دی مفتی صاحب د مفتی صاحب قبر د انواراتو نه ډک کړي. یقینا ډېر حق پرسته انسان د هیڅ چا پروا به هم نه کوله او ښه په ډاګه باندې به د حق وینا کوله. د علماء دیوبند کې چې د عصر کوم علما دي په هغې کې هم د چا پروا نه ده کړې او ښه په ډاګه بیا مسله بیانوله، حق به بیانو. الله دې قبر د انواراتو نه ډکي. الله رب العزت دې جنت الفردوس نصیب کې سره زمونږ او الله رب العزت دې زمونږ حشر هم د دې علماو سره وکړي.